ګرانو کتونکو تاسو ته یو 2 ورځې پهله ما یو ویډیو شیر کړی وه چې د شاکبل تاڼې په حدود د ګری بجوړي ګیټ کې رهزنانو د یو کس نه موټرسایکل واغشته، بیا یو ټرافیک اهلکار و هغه رهزنان یې نیول، نو په هغه باندې د رهزنانو ډزې کړې وې او ټرافیک اهلکار یې زخمي شوی و. نن د شاکبل تاڼې پولیس او د هغه رهزنانو په خپلو کې د فایرنګ تبادله شوې ده. په دې کې رهزنان چې کوم وو دوه وروڼه، یو ورور مړ دی او یو په زخمي حالت کې پولیس نیولې دی. د حوالې سره د شاکبل تاڼې پولیس وینا دا ده چې د 14 اگست باندې په بجوړي ګیټ سره په یو موټرسایکل باندې دوه رهزنانو چې هغه په خپلو کې وروڼه مو، هغې د یو کسان موټرسایکل په ګن پوینټ واغشت او بیا چې کله د ټرافیک والا هغه ودرول یا نیولې، نو هغې باندې هم ډزې وکړې. خیرالله نومې پولیس اهلکار چې کوم دی ټرافیک پولیس اهلکار، هغه په دې کې زخمي او رهزنان تښتېدلي وو. پولیس وینا دا ده د شاکبل تاڼې پولیس چې یاره هغې بیا د هغه ځای خوشانه سی سی ټي وي فوټیج واغشتل، په هغې کې بیا د رهزنانو شناخت وکړو، پته پولیس ته ولګېده چې دا دواړه وروڼه دي. نن چې بیا د شاکبل تاڼې پولیس د هغې ملزمانو ته اطلاع وه چې دې ځای کې دي، کله پې بیا پولیس چاپه وهلې ده، نو د دواړو طرفو نه فایرنګ تبادله شوې ده. په دې فایرنګ تبادله کې د پولیس په فایرنګ باندې یو رهزن چې هدایت نومې دی هغه مړ دی او د هغه بل ورور چې کوم دی هغه د شاکبل تاڼې پولیس نیولې دی. د پولیس وینا دا ده چې دا دواړه وروڼه رهزنانو او په هغه فقیر آباد کې او یکتوت کې هم دی وارداتونه کړي او پولیس وایي چې مزید هم دی تفتیش کوي چې یاره دی نور کمو تاڼو ته مطلوب. د انقلاب تاڼې پولیس یو ډېره ښه کاروایي کړې ده. تاسو سره نن غرمه ما یو ویډیو شیر کړی و چې پرون د کبډۍ په میچ کې 4 کسان لګي شوي او د فرست ایئر سټوډنټ یې قتل کړی و. پولیس دې کې ډېره ښه کاروایي کړې ده او په دغه په قتل په الزام کې 4 واړه ملزمان نیولي دي. دې حوالې سره د تفصیل دا دی چې یاره نومان نومي کس چې د سوډیوزو پایان دی، د پولیس رپورټ درج کړی چې یاره په دې په کلي کې پرون د پېښور او د 400 د ټیمونو د کبډۍ میچ و. په دې دوران کې چې کله د 400 کلاړي د پېښور کلاړیانو رونیو، نو بیا په خلکو داد ورکولو کلاړیانو له دې کې شور شوی دی. نو دې شور باندې د رور دی چې فرست ایئر کې سبق وي او عاطف نومې دی، وایي د هغه سالکانو سره جګړه وشوه په دې کې او د 4 کسانو د رور عاطف نیولې دی، په چاقوان یې موالې دی او په بکس پنجو باندې موالې دی او دی مړ کړی دی. ملزمان بیا تښتېدلي و. د انقلاب تاڼې پولیس چې دی د 4 کسانو خلاف د عاطف د قتل اف ای آر درج کړی او نن هغې کاروایي کړې ده. په 24 غنټو کې دنه پولیس لا الله پاک دا کامیابي ورکړې ده او 4 واړه ملزمان یې نیولي دي. پولیس وینا دا ده چې په ابتدایي بیان کې ملزمانو خپل جرم منلی دی، خو مزید هم د هغې نه به تفتیش کیږي چې یاره دا ولې دي دونه وړه خبره باندې دا دونه غټ اقدام اوچت کو او دونه ښکلې د فرست ایئر هلکې قتل کو. نو چې څه مخکې تفتیش کې څه خبر راځي انشاءالله زه به تاسو سره شیر کوم. د انقلاب تاڼې پولیس ته د جبې نهر نه د یو ښځې لاش میلاو شوی دی چې نامعلوم کسانو پانسي کړې ده او مړه کړې ده. د دې ښځې چې کوم دی داسې د 12-13-14 سال لور وه، دا یو هفته پهله هم د دې نهر نه د هغې لاش هم میلاو شوی و، هغه هم چا پانسي کړې وه. د واقعي تفصیل څه داسې دی چې د انقلاب تاڼې پولیس وینا دا ده چې نن په 17 اگست باندې نن سهار هغې ته د جبې نهر نه د یو ښځې لاش میلاو شوی و چې هغه نامعلوم کسانو پانسي کړې وه او مړه کړې وه. پولیس وینا دا ده چې هغې بیا هغې ورسا تلاش کولو، نو دې دوران کې پولیس ته پته ولګېده چې یاره دا د کاکشال اوسېدونکي د اجمل کور والا ده او دا د کور نه غیب وه او نن د دې لاش میلاو شوی دی چې چا پانسي کړې ده. پولیس ته چې موږ مزید تپوس وکړو، نو پولیس وویل چې یاره د دې زنانه د 14 سال یا 13 سال یو لور وه، هغه هم یو هفته پهله د هغې لاش هم میلاو شوی او هغه هم دغسې نامعلوم کسانو پانسي کړې وه او دا دواړه مور او لور چې کوم دي دا 2 هفتو نه د کور نه غیب وې. د پولیس وینا دا ده هغې د دې زنانه د ورسا سره هم رابطه کړې ده، خو تر اوسه پورې هغې په چا دعویداري نه ده کړې. د پولیس مزید وینا دا ده چې هغې د دې زنانه د موبایل ډیټا اغشتې ده او په هغې باندې هم د هغې کار کوي، پته به ولګي. پولیس وینا دا ده چې یاره دا چا قتل کړې ده او دا دونه ورځې چرته وه. د نصرباغ تاڼې په حدود میاخان ګړی کې سابقه ناظم اخترګل نامعلوم کسانو وجلی دی. د اخترګل باره کې ویل کېږي چې هغه به د پراپرټۍ کار کولو او د علاقې سابقه ناظم هم و. دې حوالې سره د هغه ورور دی خانزلي ول دی زرولی سکنه ریګیللمه د رپورټ درج کړی دی چې د ده ورور نوم اختر حسین و، خو خلکو ورته اخترګل ویلې. دا د دغه علاقې سابقه ناظم هم او ډېر مشهور سړی و. وایي دا اخترګل دغلته په میاخان غړی کې په پراپرټۍ په دفتر کې خپلو ملګرو سره ناست و. په دې دوران کې موټرسایکل باندې 2 کسان رال، کلاشونکوف یې ورسره وې، په ده باندې ډزې کړې دي. د اخترګل زخمي و، بیا چې هسپتال ته وړو نو په لاره کې مړ شوی و. ملزمان تښتېدلي دي. دې حوالې سره چې موږ د ناصرباغ تاڼې پولیس سره رپورټ د رابطه وکړه، نو د هغې وینا دا وه چې یاره هغې ابتدایي رپورټ د ده د ورور په رپورټ باندې درج کړی دی، خو اوس هغې باقي انتظار کوي چې یاره دوی به په چا باندې دعویداري کوي که نه. خو اوسه
پورې لا د نامعلوم کسانو خلاف رپورټ دی او اف آی آر نه دی شوی. پولیس وایي که د دې رونو په چا دعوه وکړي نو دوی به د هغې خلاف د 302 اف آی آر کوي او بیا به د هغې ګرفتارۍ کوشش کوي. څنګه چې ما تاسو ته وویل نو اخترګل چې کوم دا سابقه ناظم هم او د دغه علاقې ډېر مشهور کس او د به د پراپرټۍ کار کو. 200 تاڼې په حدود چوا ګوجرو کې پرون یو د رهزنۍ واقع شوی و. تاسو ته به یاد داسې وي چې دغه ویډیو په سوشل میډیا باندې ډېره زیاته وایرل شوې وه او موږ هم کوشش کوو چې د دغې ویډیو صحیح حصه تاسو ته وښیو خو مکمل ویډیو زه نه شو کولی چې هغې کې د څه کمیونټي ګایډلاینز خیال ساتل پکار وي هغه بیا نه مني یوټیوب یا سوشل میډیا چې کوم پلیټفارم دی نه مني. نو داسې یو واقع پرون په چوا ګوجرو کې شوی وه. ویډیو تاسو دا دی ګورئ زه تاسو ته ښیم چې یو 2 موټرسایکل باندې یو کس 2 کسان راشي رهزنانې دي. یو کس سره پکې تماچې تاسو د ویډیو کې ګورئ دی دا یو ورکوس چې د هلک نه پیسې هم والي موبایل هم والي خو دا کم هلک نه چې پیسې او موبایل والي نو دی ډېر زیات مزاحمت دی رهزنانو سره شروع کي ښه جګړه ورسره شروع کي. دا چې کوم هلک رهزنانو لوټ کړی دی دی بار بار چغې وایي چې هلکه راشئ دی رهزن سره چې کومه تماچه ده دی کې کارتوس نشته دی ډز نشي کولی. واقعي هغه ډز کوي نه ډېره خو دې ځای کې افسوسناک خبر چې کوم دی او د بې خبر چې کوم دی هغه دا دی چې تاسو په دې ویډیو کې خلک ګورئ څوک ټول خلک لګیا دي د واقعي او رهزنانو دې له ویډیو جوړوي او کم کس چې لوټ شوی دی هغه چغې وایي چې هلکه راشئ د رهزنانو سره چې کومه تماچه ده دی کې کارتوس نشته خو څوک هم ولې نږدې نه راځي. اخره کې بس بیا هغه جنګ کې دا رهزن چې کوم دی تماچه ورسره نو د هلک په دې سر باندې وي نو هغه سر یې وشلېږي دی لږ ټایم دپاره بېهوشه شي وغورځېږي او ټول خلک ویډیو جوړوي او ګوري ورته او رهزنان په موټرسایکل باندې ښه په ارام کینی وتښتي. خو چې کله دا ویډیو په سوشل میډیا باندې وایرل شو نو پولیس د سوکنو تاڼې ایس ایچ او چې کوم دی یا د هغه نور نفري چې کوم دا هغې فوراً د دې تلاش شروع کو او ډېر لږ ټایم کې دا رهزنان پیدا کړل. خو چې کله دوی دا رهزنان نیول نو دوی په دې یو پولیس ډزې کړې دي پولیس هم پرې ډزې کړې دي. په دې ډزو کې پولیس یو رهزن طارق الله نومي رهزن یې نیولی دی او د هغه بل مرګري تلاشي شروع کړی دی. د طارق الله په پولیس مقابلې کې زخمی شوی دی د هسپتال ته لیږلی دی. بیا د چې کوم متاثره کس دی د ویډیو مو زه تاسو ته ښیم تاسو کتلی شئ هغه چې بیا څه وي چې هغه چې کوم کس لوټ شوی هغه بیا د دې واقعې باره کې څه وي هغه محمد دی ما سره چوا ګوجرو کې چې کومه واقعه شوې وه د چوکنو پولیسو ما سره ډېر تعاون وکړو. غلې نه موبایل چې کوم یې زما پیسې کمې وې هغې ریکاوډ کې ما ته خپل سامان هر څه میلاو شو. ګرانو کتونکو په پېښور کې بدستور د رهزنۍ واقعات جاری دي. بیګا د بالاماڼۍ تاڼې او د سوکنو تاڼې په حدود کې رهزنانو 3 کسان په ګن پوینټ باندې لوټ کړي دي او رهزنان تښتېدلي دي. د پیلنۍ واقعې تفصیل څه داسې دی چې محمد یحیی چې د کوټلي اوسېدونکی دی دی وایي بیګا د شپې تقریبا 10 بجې دی کور ته روانو دغه سیول کوارټر چوک ته چې کله راورسېدو نو دی وایي په موټرسایکل باندې 2 رهزنان رالل. دی وایي زه په ګن پوینټ باندې یرغمال کم او د دنې قیمتي موبایل دی ټیکنو سپارک 20 د دنې په ګن پوینټ باندې دا موبایل اغشتی دی. وایي زما نه لږ شانتې فاصلې باندې بیا د ګړي کمردین اوسېدونکی دی افاق وایي هغه روان وایي بیا هم دې رهزنانو افاق رونیو د افاق نه بیا په ګن پوینټ باندې ریلمي موبایل دی هغه هم قیمتي موبایل دی هغې ته اغشتی دی. د دې دواړو کسانو لوټ کولو نه پس دا رهزنانو چې کوم په موټرسایکل سواره و دوی تښتېدلي دي. دویمه واقع چې کوم دا هغه د سوکنو تاڼې په حدود کې شوې ده چېرته چې امیر ولد عزیز چې د بوډنۍ اوسېدونکی دی د رپورټ درج کړی دی پولیس ته یې ویلي دي چې یاره دی د شپې دغه خپل کور ته روانو او دغه سروس روډ دی د بوډنۍ پاټک باندې چې دله لاړ شي سروس روډ دی د تمبرپورې علاقې سره نږدې دغه سورنګ کې دی وایي چې کله زه وردننه شوم نو دغلته موټرسایکل باندې 2 رهزنان رالل د دنې په ګن پوینټ باندې موبایل هم اغشتی دی او 22,000 روپۍ اغشتي دي. د ده وینا دا ده چې دی دغه ټایم کې ډیوټۍ روانو یا د ډیوټۍ نه واپس کور ته را روانو خو رهزنان تښتېدلي دي او سوکنو تاڼې او بالاماڼۍ تاڼې د نامعلوم رهزنانو خلاف اف آی آر درج کړی دی او د هغې تلاشي شروع کړی.